والي بریکوټ د ورکر کنونشن د فضل اکبر خان د حجرې نه بعد چې دی دوی جی ټي روډ ته راووتل او په غریب ولس چې د شګو په آړ کې د سین کم اکټ لګېدلی د هغې خلاف ټارګټ کلینګ خلاف او د کسټم اکټ خلاف چې دی دلته یوازې مشانه مظاهره وشوه. زموږ سره سابقه ایم پی وقار خان موجود دی. وقار خان دا هجوم مونږ ولیدو او نن مونږ په دې هجوم کې د ټول نه زیات یوت ولیدو ستاسو سره تعلیم یافته نوجوانان سټوډنټان مونږ ولیدل. څه وایې په دې حواله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. زما خیال انشاءالله چې دا د بدلون آغاز دی چې کوم خبره تاسو دا یوت ولیده او انشاءالله زمونږ مستقبل له خیره سره د عوامي نیشنل پارټۍ د داسې ځوانانو په لاس کې که خیر دی وینو چې خبره انشاءالله دا ګلشن بچ وي دا به بیا که خیري د الله په مهربانۍ او د دې ځوانانو په منډه تړله په همت باندې به که خیري بیا ګل ګزار کېږي انشاءالله. زما د امید خان دا راته ووایه چې دا صوبایي حکومت دلته منتخب شوي نمایندګان چې د خپلې پارټۍ خلک خفه، پریس خفه، وکیلان خفه، یوت خفه، عوام خفه، بیروزګاره نوجوانان خفه، شګو والا خفه، خرو والا خفه، خوشحاله دي څوک دي؟ د بده مرغه زه به څه ووایم خو چې څوک خبره عوامي نمایندی نه هغه ته د عوامي مسایلو احساس وي. خو په ډېر معذر سره دا خبره کوم چې دا په چترۍ راغلی خلک ته د دې د عوامو سره هېڅ قسم څه ناسته پاسه نشته، د عوامي رابطه د دې هېڅ قسم نشته. په دې وجه باندې چې دی هغو ته د عوام د صدوق او درد هېڅ احساس نشته. دا راته ووایه چې د شانه څه سیګنل میلاو دی که وجه څه ده؟ ان پي خلک دا وایي، ماهرین دا وایي چې بیا را روان دي د شانه څه سیګنل دی که نه د عوامو مینه ده؟ یاره دا خو داسې خبره ده چې انشاءالله دا د دې عوامو مینه ده. عوامو ته هغه احساس وشو د عوامي نیشنل پارټۍ د هغې مشرانو د قربانو ډېر آید درست آید شکر دی چې اوس ورته احساس وشو. اوس هم وخت تېر نه دی انشاءالله او دا امید دی زما چې دغه شان د عوامو دا مرسته وي که خیري نو راتلونکی وخت به بیا انشاءالله د دې سرې جنډې وي. چې په میډیا باندې خبره وکړم کسټم ایکټ چې کوم دی دا داسې شی دی دا سمري چې کوم دی نو دوی جوړه کړې ده د دې ټولو کې دستخطونه پراته دي دا د بنیګاله دغه فرمانو په دې کې چې کوم دی نو پی ټي آی او مسلم لیگ دا دواړه میلاو دي د یو بل سره. خو لکه دا خبره د دوی معلومات ډېر کمزوري دي. که دی استعفا ورکړي او که دی استعفا ورنکړي دا ایکټ دلته په دې ځای کې نشي لګېدی. د هغې وجه دا ده چې د دې نه لږ مخکې چې موږ ورشو نو ملاکنډ ډویژن چې کوم دی د هندوستان د تقسیم حصه نه وه. ټیک شو چې دا موږ د هندوستان د تقسیم حصه نه بیا موږ په یو داسې ریفرنډم کې موږ شامل نه چې کوم پاکستان ته تلو. زموږ سره دلته سیپریټ ریاستي وي هغه د دیر په شکل، د چترال په شکل، د سوات په شکل دا د دې ریاستونو مالکانو کله چې په 1971 کې مرجر لا خبره لاړه موږ په شرطونو باندې پاکستان ته تلو او هغه شرطونه چې کوم دی د والي سوات چې و د هغې سره معاهده شوې وه او په هغې معاهده به کې چې دی نو 80 کاله به دوی چې کوم دی نو دلته هېڅ قسمه کسټم دغه چې کوم دی هغه نشي لګولی کوي به نه. خو دا کار دوی کړی دی. د هغې که نن د رینیو په ځمکه چې مونږ خرڅوو او دغه کوو دا ټیکسونه په سواتیانو نشته دی. دلته کې د ټوپک لیسنس چې کوم دی دا په سواتیانو باندې نشته دی. دا دوی د مونږ سره ظلم کړی دی، بربریت دی. او بل دا دی چې که څوک استعفا ورکړي او که استعفا ورنه کړي دا شی دلته موږ منو نه. دوی چې کله کونټر کولاو کو سړی به له موږ خپې ته پړی هرته او دریای سوات ته به یې راکاږو. د مشرانو خلاف او په دې ډویژن کې د ټارګټ کلینګ خلاف چې دی تاسو یو غټ سټرایک چې دی هغه وکړو په بریکوټ بازار کې او دا وختي یوت چې دی هغه موږ په ګڼ تعداد په اولني ځل د ان پي په پروګرامونو کې ولیدل. نو څه ګڼئ د شانه تاسو ته سیګنل میلاویږي که نه ان پي یو ځل بیا په اقتدار کې را روانه ده؟ زه به تا ته ووایم اصلاول خو تاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو زموږ پروګرام له راغلی تر اول نه واخله تر اخره پورې پکې تاسو موجود وای د هغې کوریج وکړو. که موږ ډېرې چغې ووخو لیکن بغیر ستاسو د دغه نه موږ هېڅ نه شو دغه کولی. دویمه خبره دا ده چې تاسو کوم د ان پي د عوامو یا د خاص کر د یوت خبره وکړه په دې بریکوټ تحصیل کې تاسو که لیدلي موږ بذات خود زو یا زموږ ملګري دغه د عوامو خبره کوو د دې علاقې او د دوی د قوم مفاد خبرې کوو. هغه که هره خبره راغلې لکه اوس مثلا د کسټم ایکټ خلاف خبره ده په صحافیانو باندې کوم هر طرفه چې کار کوي کاغذ سیاسي کیږي او کاغذ حکومتي طرفه کیږي موږ همیشه دا وسره ولاړو په خپل وخت کې سره هم ولاړو. د دې نه علاوه په هر موقع باندې که د عوامو هر مسله راغله موږ سره نیغ په نیغه او پرشتونی ولاړو. دویمه خبره تا د ټارګټ کلینګ وکړه. ټارګټ کلینګ خو داسې شی دی چې کله کور ته غل هوړي نو هغه سړی کنټرول کوي او په هغه باندې ګزار کوي چې پوهیږي چې دا سړی په ما ګزار کولی شي. یعنی سړی راټینګي او ښځه نه راټینګي.
دا خلک پوه دي د پاکستان د پښتون قوم دشمن په دې خبره باندې پوه دي چې عوامي نېشنل پارټي د مونږ ګریوان ته لاس راچول شي نو په دغه وجه باندې په عوامي نېشنل پارټي په مشرانو دغه په ورکرانو باندې تاسو نه کو نن زموږ د ماشومان بچو او د سکول د استادانو سره ټوپکې تماچي دي دوی ویلو چې مونږ به د وړو په لاس کې قلم ورکو تعلیم کې به ایمرجنسي نافذ کوو سونه ایمرجنسي نافذ شوی دا وخت نو زه خو هیڅ نه ما خو تاسو د مخکې ده لکه چې څنګه مخکې حالات دوی چې مطلب دا د ون سکول سیستم به هم اقا شان دي د انګلیش په انګلیش کې د خان بچي په خان په کې د غریب هغه اقا د ټاټا سکول ته ځي او مطلب دا چې هر خبره د اول نه واخلې تر د دې وخت پورې هغه چې څه خبرې کړې دي بالکل دروغې کړې دي او لکه د قوم سره دوکه کوي زما په پلانو دی وخت کې کسٹم ایکټ او ټارګټ کلینګ دواړه داسې مسلې دي چې د عوامي نېشنل پارټي په ډېر نره باندې راغستې دي او په مختلف ځایونو کې د دې په خلاف جلوسونه او جلسې په دې اړه تاسو څه سوچ دي ټول نړۍ خو زه د وی ټي خیبر او تاسو ټول ملګرو مننه کوم شکریا ده کوم چې تاسو ډېر په ښه یعنی په دې مصروفه دور کې تاسو رااله او کوریج وکړو او د ټول اول خبره خو به زه دا کوم چې کله په دې پښتون قام باندې سم مسله راغلی کو هغه د کالاباغ ډیم ایشو کې ده ناغم الحمدلله عوامي نېشنل پارټي او زموږ مشرانو و زموږ مرکزی سالار چې کوم دی او د پښتنو مشر اسپندیار خان په مشرۍ کې د هغې په قیادت کې او الحمدلله کوم ټارګټ کلینګ چې روان دی چې کله یو غل راشي ډاکو راشي او هغه د کور نغلا کوي نو هغه د کور خاون وژني نو الحمدلله مونږ د دې عوام سره د دې قوم سره د پښتونخوا سره مونږ بشانه یو او د ملکن ډیویژن د ټیکس په حواله سره خو دا خبره ده چې ملکن ډیویژن چونکې د ټیکس نه مستثنا و د 1969 نه د 1969 نه تر اوسه پورې را روانه و خو دا د صوبایي حکومت هغه نابالغه چې کوم حکومت ته پاغې کې د مرکزی حکومت ور سره هم دغه تر کومه پورې چې ماشوم نه جړلی نو مور ولا شودې پې نه ور کوي نو دا صوبایي حکومت چونکې دا مسله ریکمند کړی د مرکزی حکومت او مرکزی پاغې کړی دی خو الحمدلله تر کومه پورې چې د باچا خان پیروکار ژوند دي او د عوامي نېشنل پارټي د کارکونان ژوند دي ان شاء الله د ملکن ډیویژن کې به ټیکس هم نافذ کیږي او ټارګټ کلینګ خو مونږ دغه شدید مذمت هم کو او مونږ خو د دې قوم د پر هر قسم قرباني ته تیار یو